محمود غزنوی د حالاتو کې راغلي دی وی چې یو غلام او د خپل غلام سموده د تربیت کو نو بیا لګلو یو علاقې ته د صوبې مشري وته ورکوله نو د هغې دپاره د تاج پوشي کې د تاج وته پسرولو نو د خوشحالۍ موقع د غلام دپاره چې یو زمانه کې یو سړی د غلامۍ زندگی تیری د بل ماتحتي او بیا هغه ته دومره اختیارات ملاویږي چې د یوې لویې صوبې مشر کېږي یو قسم بادشاهي ورته ملاویږي نو دا د انسان ژوند کې د خوشحالۍ موقع نو دغه غلام هغه دغه وخت کې په ژړا شو نو چې ژړلی او د سترګو نه اوښکې لاړې نو محمود غزنوي رحمت الله علیه هغه ورته وی چې دا ولې داسې کوې په داسې موقع خو خلک خوشحاله شي دا خو د ژړا مقام نه دی دا خو د خوشحالۍ مقام دی تا باندې موږ دومره لوی اعتماد وکړو او د یو لوی صوبې مشري مو درته درکه او تاج مو درته په سر کو په تخت مو کېنولې نو اوس خو تا ته خوشحالېدل پکار دی نو هغه غلام هغه ورته وایي ما ته خپل زوړ وخت رایاد شو مونږ چې وایي ستاسو خلاف کله جنګېدو په هندوستان کې نو د هندوانو د طرف نه مونږ ستاسو مقابله کیو د هندوانو لښکر ته شکست میلاو شو تاسو مسلمانانو هغه جنگ وګټلو نو مونږ غلامان شو ستاسو په قید کې رالو نو دلته غزني کې تاسو سره د غلامۍ زندگی تیروله زه ستا غلامم او ته مې آقا وې چې څه به ستا حکم و ما به هغسې کول ستاسو د اسلامي طریقې د دې نه زه متاثره شوم اسلامي عادات او ښه اخلاق د دې په ما باندې اثر وشو نو ما تا ته وې زه مسلمانېږم نو ته راته کلمه ووې او مسلمان شوم هغې نه پس دې راته قرآن شریف وښولو مونځ دې راته وښولو اسلامي چې کوم احکامو تعلیماتو عقایدو د هغې تعلیم دې راته راک او اوس تا ماته د بادشاهۍ تاجم په سر کو په تخت دې کېنولم او د یو لویې صوبې مشري دې راته راکه نو ما ته هغه خپل زوړ وخت رایاد شو چې کله مونږ هندوستان کې وو او واړه واړه وو نو میندو به ستا د نوم د خپل ماشومان یارول ځکه په کفارو کې دا پروپیګنډا همیشه کېږي چې دا مسلمانان زیاتې کوي په خلکو باندې دا دهشتګردي کوي دی زور چلی دی خلک حلالوي نو هغې خلکو کې دا یو تاثر قایم و چې دا مسلمان جوړې سم سړي خوري دا لا څنګه انساني دا خو سم زناوري چې داسې سلوک خلکو سره کوي نو موریانو به ماشومان چې کلارول او یارول به نو څوک ماشوم ته وایي هغه د بلا راله نو خلکو به بیا هغه د محمود غزنوي ګورې رالو چف شغلې شه نو بس خلک به یارېده ستا د نامې نه نو وایي چې نن زه ستا په دې دربار کې یم او دومره احسانات دې را سره وکړو او نن دې د یو صوبې مشري م راته راکړه او تاج دې م راته په سر کړو نو ما ته هغه خپله مور را یاده شوه وایي ما وی چې ارمان دې زما مور ژوندی وي چې هغې نن دا منظر کتلی وي چې دا خو هغه محمود غزنوي دی چې مونږ به د ده د نوم نه خپل بچي ارول او کالعرول به مو او ګوره هغه محمود غزنوي هغه زما هغه بچي ته نن تاج په سر او د بادشاهۍ په تخت کې کېنولو او دومره د عزت معاملې ورسره وکړه نو که مور مې دا منظر نن کتلی وي نو هغه به حیرانه شوې وه چې دا مونږ به څه خیالو او دا وشو څه نو محمود غزنوي هغه ورته وایي چې دا زما کمال نه دی دا اخلاق ما د خپل مرشد پاک دا هغه نه مې زده کړي دي
او هغه د خپل مرشد نه هغه د خپل استاد او مرشد نه او د ټولو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه. نو دا زمونږ چې کوم خوی او خصلت تاولیدو دا تعلیمات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دي چې خپل چې ساغوندې غلامانو تم هغه شانتي جامه ورکوي په خپل چې سخوري خپل غلامانو باندې هغه سي خوراک کوي زنانو سره خو سلوک کوي په ماشومان باندې شفقت کوي د یتیم په سر باندې د شفقت لاس کې دی او د بل مال هغه متر لاس کوي د پردي حق نه ځان وساتي هر حقدار ته خپل حق ورسوي د الله تعالی نه همیشه یره کوي دغه کې د دنیا او د آخرت کامیابی ده. نو دا مونږ چې څه زده کړي دي دا ټول تعلیمات دي د عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم.